عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ د حضور پاک د ترزوی دے او اغا صحابی دے چی اوزل دے وی پا بخاری شریف کے حدیث تے د ترور و حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین د حضور پاک بی بی دا او د مور خور دا نو دا حضرت میمونی کرم شپا تیر اکلا پا دے خیال کہ دا حضور پاک دا شپے عبادت زوی نما اغا سے عبادت دا سی کم دا یو دل نسو دل دا شپے دا حضور پاک دا خپل ترور دا مور دا خور کور کی تیری کری دی او دا پیغمبر علیہ السلام عبادت اغا یاد کری دی او خلقو تی رسول دی او دا شپے و سر تحجدم پا جمع کری دی لا ماشمو رکوٹ ہے اولا او بیا حضور پاک مبارک تا لوٹم ڈکا کری دا وغی والا دعام کری دا اللہم علمه الكتاب والحکمت خدای دتا قرآن خے کتاب دا قرآن علم دا قرآن پویا وطاو خے او حکمت ستا وی دا دین مسئلے دا خپل مناسب زی سر برابر اول یو مناسب مسئلے یو زی پیخ شی او سوک یو تپوسو کی دی والا دا قرآن او دا سنتنا پا یو خاص انداز مسئلہ رو باسی چی پا دی عمل کو دیتا حکمت وی اگر چی دا حکمت علماء دیر معنی ذکر کردی نو خدای والا علم ورکڑیو علماء و رئیس المفسرین فی الصحابہ وی چی دا طول مفسرین و استاذ دی پا صحابہ کے نو آغا وی دا معتکب پا حق حضور پاک دا سے فرمائی لی دی چی ہوا یحتکف الذنوب دا گناہون دا انسان نبندی انسان دا سے دے کہ کینی چی دی گناہ بیا نشی کولے اور اعتکاف کے جی سڑی پا جماعت کے کی ناستا دستر کو دا نظر دا گناہ نا دے بچ دے دستر کو دا نظر گناہ بیا نشی کولے ولی لکا عموماً دا نظر گناہ خوالا کی چی بندہ باز بازار کی مارکیٹ کی پلارو گرزی خدو تا گوری نو دے دل تا بن شو جماعت تا خدن نرازی او دے دا جماعت نبار نو دی او کزیم نو دے اعتکاف کے دے پدا سے اندازی کی سر اخکتائی چی پسترگو باندے میں غلط نظر پچاو نہ لگے گی لاول خود استرگو گناہ دیر زیادہ خطرناک گناہ دا دے داغ گناہ نا بچو وگوری یو خبر در تکوم دا اغا معتکف چی دان سر پہ اعتکاف کی موبیل نساتی ٹچ موبیل او کدی پہ اعتکاف کی دان سر ٹچ موبیل لادن نکی نو دے لاڑا و غرق شو بیا دی برباد دی دکا ٹچ موبیل چی دی ٹسی را ٹسی دل با دا خضو تصویرون خامخا مخیل رازی دل با دا جنکو تصویرون خامخا رازی دل با ڈرامے و فلمون خامخا مخیل رازی نو اعتکاف کی با ٹچ موبیل بالکل نے استعمال ہوئے بلکہ دا خداوے مرگرو تا چی عام موبیلم نے استعمال ہوئے زان مکمل کٹ کے دا کورنا دا دوستانو نزان کٹ کے یار دو پی ضروری سوال جواب کم روڑے را لرو زما په کور سره ضروری خبره کوم چې ماته پېشمنی پاسه او مال راوړې دا په خوا چې موبایل نه مینو خلکو اعتکافونه څنګه کول دا موبایل چې نه مینو د خلکو دا ضرورتونه پوره کېدل او کنه نو اعتکاف اصل بندېدل ځان الله سره ټچ کا او د مخلوق ځانان قطع کا بالکل چې موبایل جمعه ته موړه کہ جواز مشته د بعض موقع بعض ضروریات په بنیاد نوم ځان سره موړه یکسوئی پیدا کړ رب العالمین تا او ټچ موبایل خو چې بالکل معتکب ځان سره اعتکاف ته یو نسی یو سو کال مخکې دا د لسدول سو کالو خبره و په خوا په دې دغه کې دا شیدونه دا نور نو ما ته یو اطلاع راغلی او ما په جمعه کې ویلی مو یره لس پنځل لس کال مخکې وی معتکفین په جمعات کې ناستو جمعات کې تاش کاو الکه تا جواری نه وی جواری نه کوله خو په دې ځان له روزه لنډوله مې دیتا سوچا مسلمان وای تاش په جمعات کې کې د خدای سپیره بیا را ته چاوي خو چې دا حق هغه مخ دا خو حقیقت دا خو جمعات امراته هو کسان امراته خو بیا ما جمعه کې پیردم کړو او بیا را ته چاوي دی خدا خبره ما ته پته نشته خو ویلو وی لړو پکې خلکو کوله په جمعات الکه ته خدای ته ناشته نو اعتکاف دا سنه دی دا نه چې جمعات ته دو درې مرګري لکان اکثر دا لکان درې سلور کسان جمعات کې کینی یو بل سره غب شپ لګئی او خپل یارانی په جمعات کې پایلی دا سنه الله د پاره وکړي د جمعات خپل آداب دي په داسې طریقه به اعتکاف نه کوي چې د جمعات بیا ادبی پکې راشي بیا خو به تباشي
چې رمضان هم وي او د لیلة القدر شپې ورځې وي او تا نه بیا هم د جومات بې ادبي وشي او په رمضان کې د جنوشنو غرق هم شوې، ثواب هم ډېر دی خو وبال هم زیات دی. نو د نظر د ګناه نه پکې سړی خلاص نمبر یک، دا ډېره لویه خبره ده. څومره خدشه شوه. دویمه څه ده؟ دویم سړی پکې عبادت زبردست کوي، زبردست عبادت پکې کوي. فرض خو پکې د سره تکبیر اوله لاندې کوي، تکبیر تحریمه لاندې کوي. داسې خو موږ دغه د نه رامنډه کړو چې امام خرا ته پته چې امام هر کله په رکوع ته ځي بس راغر وو او په تراویح کې ناسې ګپ شپ لګوي چې امام د دویم رکعت رکوع لځي یا د لومبي نه ورسره زر په منډه شي ودرېږي ورسره. تکبیر تحریمه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دنیا او دنیا کې چې څه دي د هغې نه بهتر دی. د دې خو ډېر لوی ثواب دی او ډېر لوی اجر دی. او رسول الله مبارک فرمایي چې کم انسان څلوېښت ورځې څلوېښت منځونه تکبیر تحریمه سره لاندې کړي، څلوېښت منځونه تکبیر تحریمه سره د لاندې کړه، دی منافق نه دی، دی د منافق نه خدای وویسته، د ده د اور نه براءت راغی. څومره لویه خبره. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ځل راغی او مجلس ته او په هغه مجلس کې خلق ورسره ستړي مشي شروع کړل. دلته جمع تیاره ده، هلته کې ستړي مشي شروع شي. نو ما خو تاسو ته ویلو چې د ستړي مشو خپل آداب دي. ګورئ جمع ځینو چا سره ستړي مشي مه کوه، پرې چې جمع لاندې کړي. یا چې د قرآن شریف تلاوت کېږي، اکثر موږ د پروګرامونو له لاړ شو، هلته د قرآن تلاوت شروع وي، خلک ټول راپاسې موږ سره ستړي مشي کوي. نو زه خو د قرآن نه قیمتي نه یم، قرآن قیمتي دی، د قرآن اورېدل قیمتي دي. نو که هر څومره لوی عالم هم راشي او د قرآن تلاوت کېږي، بلکې زه خو وایم چې د حضور پاک نعت هم ویلې کېږي، نو هغې ته هم اورېدل هم بهتره ده چې هغې ته غوږ کېږدی، د حضور پاک صفت کېږي. ما وایه ستړي مشي چاته، بس په یو سنت به عمل وشي. که تلاوت کېږي د سلام هم نه اچوي، او که تلاوت نه کېږي ملا صاحب به سلام وچې ټول به وعلیکم السلام. لازمه خو نه ده چې ته ورپاسې او ستړي مشي کې او ورته غاړه وځې، د دې آدابو نه ځان خبر کړو. نو خلک په ستړو مشو په ستړو مشو په ستړو مشو په خیر په خیر په خیر د هغې غریب نه تکبیر اوله لا مونځ اعلان دی که لومبۍ رکعت اعلان دی که امام سره، خو تکبیر تحریمه سره شرکت د امام سره هغه ته فوت شو. ایله رکوع لراغې بس رکوع کې شرکت وکړو. اگر چې بعضې علما دا هم وایي چې رکوع کې دې هم شرکت وکړو، تکبیر اوله دې لاندې کړه، خو دا کمزورې خبره ده. راته پاتې شو تکبیر اوله. نو بیا د مانځه نه پس ژړل. چا ورته وی صاحب ولې چا خوکړې په ستړې مشو کې وی نه. نو دا ولې ژاړې؟ وی 36 کاله پس رانه تکبیر اوله لا دې ته مونږ. نو په متکف خدا لاندې کوي، دا منظوره خو دې را لاندې کړل چې 10 ورځې اعتکاف دې وکړ، 5-50 شو. او چې 9 ورځې راغلې که میاشت یو کم دېر شوه، نو څو شوې لکه 45 شو. نو 40 نه لمونځونه زیات شو. تکبیر تحریمه سره 40 نه زیات منځونه شو. نو رسول الله مبارک فرمایي د نفاق نمبرې شوې، منافق نه، او د اور نمبرې شوې. څومره لویه خبره شوه تکبیر اوله. او درېمه خبره هم وره، ګوره نظر هم بچ شو، تکبیر اوله هم د لاندې کړ. او درېمه څه فایده را، نفل به هم کې، نفل به هم کې، مازدیګر نه مخکې به 4 رکعته کې، چې بانګ وایي ته به څه کې. ولې ماحول داسې جوړ دی، 4 رکعته به وکړې. د ماسپښین 4 رکعتو سنتو نه مخکې 4 رکعته نفل دا کوې. ماښام به د ماښام د مانځه نه پس اوابینو کې 4 رکعته یا 6 رکعته پوره کړي. ماسخوتن به د فرض نه مخکې 4 رکعته وکړي. تهجد به کې ماشاءالله نفل دی وشو، تهجد دی وشو، نور د خدای نه څه غواړي. خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه چې کله وفات شو، دا ډېر لوی بزرګ خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه، هغه بزرګ چې د مور تربیت کړو زمارو دې مقام ته چې رسول الله رسول خو مور رسول. او چې کله دې معشوم پیدا شو خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه معشوم، نو مور پلار ته وای وی سړی دا بچی ما ته پرېږده زه تربیت کو. کمال په مور کې دی. ما خو تاسو ته مخکې ویلي دي چې پلار غریب خو غریب په مزدورۍ دی، کله په دوبۍ کې دی، کله په سعودي کې دی، کله دلته ځمکه کې زمیندارۍ له سارو دي او د شپې غریب په بخورو پسې ګرځي او په ترېشلو پسې او په لونو پسې ګرځي. او یا دکاندار دی، دکان له سار لاړ شي ماښام کور ته راشي، او یا ډیوټۍ له سار لاړ شي مازدیګر غریب ستړی ستومانه راشي. پلار نشي کولی د بچو تربیت، مور تربیت کوي. نو مور یې دی پلار ته وایي
وی دا بچی مال راکا د د یو تربیت کو دا ما د خدای نه ډېر په سوالونو غوښته دي. نو پلار ورته وی د نه به ګډ وډ شي وی بس دی ما ته پرې زه پوه شه او دا بچی پوه شه. ډېره ښه ده. ګوره مونږ په د بچو تربیت ګورې ونه کوو. مونږ بچي له یو بوټي چې د 100 روپو په ما بازار کې والي د 100 روپو هغې څونه خیال ساتي. هغې ته اوبه چې وچرانه نه شي، هغې ته سره مچې، هغې ته ګوډم کې، هغې ته نورم وررسې، هغې نه شاخ تراشیم کې، ټول ورځ چې سار پاسې د هغې نه تاویږي، مازدیګر د هغې نه تاویږي. ولې؟ ځکه چې په دې ما 100 روپۍ ورکړي دي. دې له ما د 100 روپو ګمله اخېستې ده او دا به د ما په کور کې یو ډول پیدا کړي. د زوی نه بهترین بوټي بل شته؟ رښتیا ووایه که نه؟ که دا بوټی وچ شي بل به وکرئ، زوی چې وچ شي بل نه شي کړی. زوی نه قیمتي بوټی بل کم دی او زوی چې کمه میوه کوي بوټی قسم په خدای که هغه سېدلی وکړي. بوټي ته به ته ګورې ډول به د زوی نه خشته ډول بل کم دی. لیکن موږ د زوی تربیت ونه که هغه خیال هم د بچي ونه ساته کم چې د یو 100 روپو د بوټي ساتي. هېڅ پروا موږ ونه ساتله. که بچي باندې موږ مونځ ونه کړو ځان له ځان سره هم جومات ته به ونه تلو. ماشومان بوځئ جومات ته ځان سره. حضور پاک فرمایي جنبوا مساجدکم صبیانکم، یاره جوماتونه د ماشومانو نه ساتئ. نو هغې دا معنا چې هغه ماشوم چې نه پوهېږي جومات کې متیازې به کوي، شور به کوي، منځګزار به د مانځه نه وباسي. شته پکې حدیث. لیکن هغه ماشوم چې ممیز وي پوهېږي نو صحابو به ځان سره ماشومان راوستل جومات ته، میندو به ځان سره راوستل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه آواز وکړ د الله رسوله ښځې موده شوې او ماشومان موده شو. د ماسخوتن منځ رسول الله مبارک لیټ کړی. نو ماشومان جومات ته راوستیم دي او منع هم کړې ده. نو عالمان تطبیق دا کوي چې کم ماشوم شور کوي نه پوهېږي، یا کم ماشوم داسې وي چې هغه متیازو یری وي، یا مور پلار د مانځه نه خلکو ته شور جوړوي، مه راوله. او که داسې ماشوم چې پوهېږي راوله چې بدل بلد شي. یا ته راځې او کور کې سوکینه، هغه به صحابه د سیل مې راتلل، نو بیا خیر دی هم راوستی شي. نو دا پلار ورته وایي دی، دا مور دی به پلار ته وایي دی خاوند ته وایي دا بچی راکړه دې تربیت کوم. زه ډېره ښه ده. نو دې وله لومبې به ماشوم ته عقیده ښیي. لومبې بچي ته ښکلې عقیده وښایه. عقیده بنیاد دی، د میان ستن ده. چې عقیده دې ټیکي سیستم به ټیکي. او که عقیده دې خرابه وه نو که د دنیا نیک اعمال کې د خدای په نزد هېڅ فایده نه لري. او ته ښکلې عقیده ښیي چې زمونږ الله یو دی، الله موجود دی، الله د خپل صفاتونو مالک دی، الله قادر مطلق دی. زمونږ دا ډوډۍ، زمونږ دا چای، زمونږ عزت، زمونږ دا شکل، زمونږ ژوند، زمونږ مرګ دا مونږ له هغې رب العالمین راکړي. ګوره څونه ښکلې عقیده ده. بچی دی ولا اوس عقیده جوړوي. بچی دا ډوډۍ چې راکوي دا الله راکوي، دا اوبه چې راکوي دا الله راکوي، دا جامې چې راکوي دا الله راکوي. او بیا به ورسره مور خواري کوله. په کوټه کې دننه به یې ورته روټۍ کېښوده، په کوټه کې دننه به یې ورته اوبه کېښودې او جامې به یې ورته کېښودې. دی بچي به وی مورې ډوډۍ وږې شم. مانه ته بیا مانه ډوډۍ وغوښته، ډوډۍ خو زه نه شم در کولی، الله به در کوي. ورچا کوټه کې به درته ایښودي. مورې ته څنګه ما ته کوټه کې ایږدي؟ بچی الله څوک نشي لیدی. اب په جنت کې وینو که خیر انشاءالله. په دنیا کې زمونږ په سترګو کې د هغه د لیدو طاقت نشته. ځکه هوا چې مونږ نه رڼا مونږ نه نو دا خو بله فی نو دا چې کوم میانځ کې رڼا دا خو مونږ ته نه ښکاري، یو بل مونږ ته ښکاري. خوشحالي مونږ نه نو شته، غم مونږ نه نو په سترګو او شته. د قرنګ رب العالمین د هغه قدرتونه مونږ محسوسو، مونږ نشو لیدی. او جنت کې به انشاءالله مونږ وینو وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. قسم دې د روژې ډېر لوی برکت دی چې کله صاحب د رمضان میاشت تېره شي نو فرشتې جنتونه ډولي کول شروع شي. جنتونه خشته کوي او ډولي کوي، خشته کوي او ډولي کوي. چې د رمضان میاشت څنګه تېره شي نو چې د رمضان میاشت را نږدې شي نو جنتونه خشته شي مزیدار. نو د الله د عرش د لاندې نه یو خشته هوا راولوځي. جنت کې چې کومې حورې دي په هغې باندې ولګي نو هغوی ډېرې زیاتې خوشحاله شي او د الله نه سوال وکړي یا الله مونږ له د خپلو بندګانو نه داسې خاوندان را نصیب کړي چې الله زمونږ په هغوی سترګې یخې شي او د هغوی په مونږ سترګې یخې شي. د رمضان داسې برکت د هغه چا لري چې څوک په رمضان کې د رب العالمین عبادت وکړي.
نو دا ورته وایي چې الله نه ښکاري، نو الله چې شی درکوي ګورې پټ پیدله درکوي. کوټې ته ننوځه د الله نه غواړه، ما نه به بچی نه غواړې. نو ده به وي ډوډۍ وږې شوم، نو کوټې ته به لاړ، نو مور به ورته پټی ښودی وه، بلستن تولی به یې اوچته کړه، المارۍ به یې کړله که روټۍ به یې راواغېسته. تږې شومه نو منډ کوټې ته به لاړ، نو مور به ورته پټې اوبې ښودې وې، هغه به یې راواغېستې، هغه به یې وڅکلې. جامې خیرنې دي بچي هله بدلې که که نه، جامې کم دي وایي ده خدای نه غواړه که نه. ده به ماشوم دی، دی خو ګوره د ماشوم مثال خو د کولال د خټې ده، که ته دې منګې جوړوي او که ته دې کوزه جوړوي، هغه ته خو چې په غوږ کې څه ورچې نو د هغه اسپنج هغه ځان ته راکاږي، چې کله لوی شي بیا خو څه نه کېږي. نو جامې نو مور به ورته پټې ښودې، مورې دا د جامې خو راته الله ښودې او که نه چې خدای څنګه نه ښکاري دقه رنګې الله څیزونه هم دله پټ درکوي. د دې بچي رورو عقیده جوړوي او بچې په دې رورو پوهېږي، مور ته پټ ورته شیږدي چې دا ما ته مور نه وي، دا ما ته الله پټ راکوي. په دې کې رورو لویوي. ګوره دې ته ښکلې عقیده وایي. د مارونو بچو له ښایسته عقیده جوړه کړي. که ته د بچو په مخ کې چغې کې پیره بابا را رسېږه، دی به موي چې پیر بابا را رسېږي. ای د کاکا صاحب را رسېږه، دی به موي چې د کاکا صاحب ما ته را رسېږي. دا عقیده والا مه جوړه. که ته د ماشوم په مخ کې دی او په زیارتونو باندې شمې لګې او ته ماشوم ته وایې چې دا مې د پلانکي زیارت نه د مالګه راوړه دا وخوره، نو د پړه کې به دا جوړ چې دا نظام سیسټم جوړ، دا زیارتونه چلی. ٹھیک ده د زیارتونو د اولیاء او د نیکانو احترام په خپل ځای دی، لیکن نظام خو د الله په لاس کې دی. شفا ورکوونکی خو رب العالمین دی، زیارت خو نه دی. دا زیارت لوی سړی دی ولی الله دی چې کله وفات کېده د باندې بیماری راغلی ده که نه ده راغلی، نو ځان یې ولې نه جوړو چې تا جوړه. بغیر د بیماری نه خو مرض راځي، خامخا مرض راځي. نو مرض، بیماری، شفا، روغ، صحت دا د رب العالمین په لاس کې دی. خلک ځي زیارتونو ته بچي غواړي، هلکه بچي د خدای نه غواړي. بچی ورکوونکی خو الله دی، یهب لمن یشاء اناسا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء وقیما. الله دا زما خو خرڅ چاله زامن ورکوم، چاله لونه، چاله زامن لونه دواړه، څوک شان پیدا چې الله د چا شانتو فیصلو کې قسم په خدای کې څوک له بچي ورکي. نو ته چې دا خبرې د بچي په مخ کې کې دا غزل کې هغه عقیده راځي، نو د بچي مخ کې ټیټ وایا چې بچي ګوره خالق او مالک الله دی، قادر الله دی، قدرتونه د الله دی، ارس نظام الله چلی، پیدا کون کی فنا کون کی رب العالمین دی. دا وته ماشوم ته د خپل عقیده او خیا فرشتي وته او خاجه فرشتي شته او مخلوق ته، پیریان شته او مخلوق ته، جنت شته، دوزخ شته. امنتو بالله په خوا به استادانو دی ماشومان ته نه خو ایمان مجمل او ایمان مفصل دا خیا بچو ته دا وته ورو خي. یو ځل د امور ته رشتہ دارانو کرته الته لیټ شو، انسان دماغونه خبرو دي چې الته وترایات شو، او هو ما خو نن بچی ته روټه نه دی خي، نن خو مې وته نه دی خي، هغه به د مدرسې نه راغلی او خدایا هغه به سونه د پوټینی لاسونه الله تعالی نیولي چې خدایا او گیم ډوړې، خدایا او گیم وب اب سونه جړه کړی الله تعالی. ما خو ته نن نه دی خي، خو بوږي یا خدای نن زما ټول رازونه او شو ختم. اب نن پوي شي چې مور دا خبره ته خو د لو خدای به یادو، دا خو بته خودله والله بده یادو. نن خو ته نشتا نو خوراکم نشتا، الله خوشتا دا دې ما سره څه چل ول کو، دروغ دی راته وي. بس مور را برقه را په سر کو رازغلی، یا خدای چې دا بچی مې لیټ شوي د مدرسې نه، چې دا ورشم چې خوراک وته کېدم، چې دا ورشم چې اوبه وته کېدم، چې دا څنګه رااله او بچی ناستې په کټ کې او مورې سلام علیکم ما شکی شوه بچی څنګه څه وخت رالی راشه که نه مورې نن خو ته نه وې زه چې رالم نو الله ته په دې مصلی ودرېدم او لاسونه مې ورته پورته کړل، ما وی الله نن خو مې مورم کور نشته، ما له ښکلې خوراک راکې وږېم، نن مې مور نشته او تږېم الله ما له اوبه راکې. کوټې ته ننوتم راشه مورې داسې خوراکونه راته الله ښودلي چې په ژوند کې مې داسې چېرته نه دي خوړلي، داسې شربتونه او جوسونه پراته دي چې خوشبویې کوي او تاله مې مورې پرېښې ده، داسې خوراک پروت دی. بس مور پوه شو چې زما د بچی کنیکشن د الله سره ولګېده، اگر چې د اسبابو لاندې څیزونه هغه الله تعالی ډایرکټ نه درکوي، درکولی شي خو نه درکوي. ابه ته خپل ځان لاس پې به لقې نو بیا ورکړه د خدای لاس کې ده، په سبب نتیجه بیا خدای مرتب کوي، خو الله کولم شي، الله کولم شي به سبب هم خدای کولی شي. هغه که د نیک بنده نه صادر شي کرامت وته وي، او که د پیغمبر نه صادر شي معجزه وته وي.
بس مور پوه شوه هغه ماشوم نه خدای څوک جوړ کړ؟ خواجه بختیار کاکی رحمت الله لوی شخصیت ته خدای جوړ کړ. نو دا خواجه بختیار کاکی ډېر لوی شخصیت و چې کله وفات شو جنازه تیاره ده. د دنیا خلق ولاړ دي، صاحب صفونه ولاړ دي، ټول خلق په دې په انتظار چې جنازه به څوک کوي. شاګرد به کوي، خلیفه به کوي، څوک به کوي جنازه. دې کې یو دنیا زرګونه لکونه خلق دي. دې کې یو سړی راووته وی خدای مو بخا خواجه صاحب یو وصیت کړی چې زما جنازه به هغه څوک کوي چې څلور صفتونه یې پکې. دومره غټه جنازه ده چې بادشاه وزیران هم پکې ولاړ دي. زمانه ده چا ده؟ شمس الدین التمش زمانه ده. بادشاه شمس الدین التمش دی، هم ولاړ دي، وزیران مشیران ټول ولاړ دي. هغه څوک به زما جنازه کوي چې هغه کې دا څلور صفتونه یې. یو صفت دا چې غلط نظر به په جون کې پچانی لګول. غلط نظر الکه څوک د دې نه خلاص شته. یو دا چې غیر اختیاري ولګي په انسان، هغه معاف دی. لومبی نظر غیر اختیاري، لومبی نظر قصدن نه ګوري، غیر اختیاري لومبی نظر ولګي نو هغه معاف دی. خو بیا به پسې میشواله نه کې دوباره به نه ګوري. خیر دا د ګناه ولا نمبر 1. نمبر 2 چې دویم صفت پکې دی چې تهجد یې چته نه پرې الکه خلق خو کوي خو کله دې پاتې دي. دریم صفت دا چې د مازدیګر نه مخکې دا څلور رکعاته نفل په جون کې نه پرېښي، او څلورم دا چې په جون کې تکبیر اولی نه پاتې شوی. څو شو لکه څلور. غلط نظر د ګناه نه چلولې، څلور رکعاته د مازدیګر نه مخکې دا نفل یې همیشه کړي، تهجد یې کړي، تکبیر اولی نه پرېښي. بس ټول خلق په شک کې پریوتل، عالمان نیکان صالحان چې خدای مونږ خو تهجد کوو خو کله کله قرآن پاتې شوي، کله نظر هم رانه غلط لګېدل، کله مازدیګر نه مخکې ناوخته شوي دي هم پاتې دي، او کله رانه سوته تکبیر اولی هم پاتې دي. هېڅوک چې راونه وتل جنازه تیاره وي خدای مو بخښه که څوک وي داسې روځی. یو سړی راوځي سر یې پټ دی، سر یې پټ دی. خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه دا مخ ښکاره کړ وی ستا کار خو به وشي خو موږ دې وشرموو، ستا کار به وشي جنازه به دې وشي خو موږ دې رسوا کړو. ولې دا شی ما پټ ساتلی اوس به خلکو ته پته ولګي چې ده کې دا څلور صفتونه شته. نو جنازه یې وکړه. نو چې جنازه یې وکړه او مخ یې راوړو څوک و؟ د وخت بادشاه شمس الدین التمش بادشاه دی. ته بادشاهان به داسې خلک د خدای نه به یېرېده. کم بادشاہ چې د الله نه یریږي او په زړه کې د خدای یره پرته د سره به الله مدد کوي، او که کم بادشاہ په زړه کې د خدای یره نه د سره به خدای مدد لړوي. څومره چې سړی منصب لویږي ذمہ داري زیاتېږي. یو سړی د کور مشر دی، د کور ذمہ دار دی، دنه به د خپل کور تپوس کوي. یو سړی د محلې مشر دی، دنه به د ټولې محلې تپوس کوي. یو سړی د کلی مشر د ټول کلی تپوس پتی کېږي. یو سړی د ضلع مشر ضلع تپوس پتی کېږي. غرق دی که صحیح خیال نه ساتي. یو سړی د صوبې مشر دی، د غونډې صوبې تپوس پتی کېږي. یو سړی د ملک مشر د غونډې ملک تپوس پتی کېږي. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. ځکه خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی که د فرات دریاب په غاړه سپی د تندې مړ شو نو یې تپوس پې د حضرت عمر راکېږي. د دریاب غاړې ته ولې تندې نه مري؟ دریاب ته ژبه ورښکته کړي که نه، لیکن که دریاب په غاړه سپی د تندې مړ شو نو تپوس به د حضرت عمر نه کېږي. زما وروڼو دغه به خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه. نو ته په اعتکاف کې کم از کم 9 ورځې یا 10 ورځې د دې څلورو نیکو خو دې وکړل کړل. نفل دې مو کړل یوازې مازدیګر نه د هر مانځه نه مخکې. داسې ده که نه ده؟ غلط نظر نه بچ شوې، تهجد دې وکړل او تکبیر اولی دې ولاندې. دا یو فایده شو. دویمه فایده سره د اعتکاف، دویمه فایده دا ده زما وروڼو چې ته خدای ته د خدای په در کې کېناست. علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیه فرمایي، ابن القیم هغه وایي د اعتکاف مقصد دا دی چې زړه او روح الله ته متوجه کړي، مخلوق نه کټ کې او رب العالمین ته متوجه. دا الله در کې کېناسته. زموږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه به ډېر د اعتکاف دا زور ورکوه. زمونږ کلي کې الحمدلله د هغه وخت نه تر اوسه پورې زمونږ میرې او زمونږ کلي یو جومات د اعتکاف نه الحمدلله خالي نه.
اوس خو تقریبا په یوازې زمونږ تورنځو کې نه په ټول پاکستان کې الحمدلله اعتکافونه کېږي. د خدای فضل خلک خبر شو، خلک دې کې سره توجه پیدا شو. څنګه چې شیطان زور کوي هغه خدای پاک دیندارین په خلکو کې زیات دی. هغه به یو مثال به ورکاو، وی یو سړی دی چې هغه د یو شوم مالدار سړی اجرې ته لاړ شي چې مال سره د شوم سړی او زه نه ځم تر څو چې د سني را کړې نه ځم، نو هغه شوم که د خدای دپاره نه ورکوي نو او به شرمېږي، خو څه شی خو به ورکړي. یاره دا راته څه په حجره کې پروت دی، دروازه کې ولاړ دی ونه دي، دروازه کې ولاړ دی ونه دي، راشه ځان ته خلاص کا نو ولا څه ورکړي. زما رونو الله شوم دی نه، الله خو ډېر سخي دی. الله خو ما ته وایي وقال ربکم ادعوني استجب لكم، ما نه وغواړئ چې درکړم، خو ما ته وایي. اخو دا وایي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. دا دعا دا سوال عبادت دی چې ته ایمان کې او کدی نه غختلا او کبر دی او دوزخ ته دی ذلیل او رسوا وردن. هغوی که نه غواړي رسوا کوم، کبر کې او مان نه غواړي رسوا کوم، د ذلیل کوم دی. هغوی ما نه غواړي. الله خو شوم نه دی، الله سره خوار څه شته. دا به کافرانو وي چې ید الله مغلوله. الله وی غلت ایدیهم بل یداهم، دا الله لاسونه فراخه دي، الله سره خوار څه شته. الله خو ستړي کېږي نه، دا الله سره چې څه دي هغه کمیږي نه. نو یو شوم ته تکینه نو ته به خالی نه ځې، الله خو سخي ذات دی. نو چې ته الله ته په در کې کینې او نیت دی چې یا الله نظم الزم چې زما ګناهونه معاف کړي. دا الله خو دا جومات خو بیوت الله ورته ویلی شوی دی، دا الله د عبادت کورونه دي، دا الله د رضا کورونه. الله خو داسې کور نشته لکه زمونږ په شان دی. بیت الله خو الله پکې اوسېږي نه، عیاذا بالله، خو الله ته یو نسبت دی د تعظیم او د عبادت. ولاړې نظم اله بزم چې الله زما ګناه معاف کړي، اله بزم چې زما دعا قبول کړي، اله بزم چې زما سوال قبول کړي، رزق هم غوښتی شي، اله بزم چې مال فراخه روزي راکړي، اله بزم چې زما دعا قبول کړي. ستا په در کې ناست یم ته بیا د خدای سخات او د الله جوش رحمت ته بیا ګوره. هغه مشهوره واقعه ده، سړی بیت الله نه تاوېده او لبیک به دا لبیک خو چې سړی حجر اسود ته مخامخ شي لبیک اللهم لبیک بن شي، لیکن په د ذکر په حیثیت باندې چې سړی ذکر کوي لا اله الا الله وایي او د ذکر په حیثیت باندې کوي نو لبیک ویل شي. خیر منم نه هغه چې تا کوم لبیک شروع کړو احرام سره بند شو، اساس لبیک اللهم لبیک من نه دی. لا اله الا الله و سبحان الله و دام یو ذکر دی، د به لبیک خو आवाज به راته لا لبیک لا دستا دا لبیک قبول نه دی. یو سړی وسره خوا کې روانو د اواز غم اورید اورید وی دا خوا خو راش دومره نو د اواز چې راځي تا ته کېږي تا ته اورې وی وی دا خو چې د کله نه دلته چغې هم د اواز ماته کېږي وی چې نه قبلېږي ځان سره ستړی کړي اسې تاویږي ر بیت الله نو ځان ستړی کړي چې نه قبلېږي ولې چغې وی او ته څه وی وی زه ډېر ګناهګار ته د خدای دې در لراغلم دې کور لا او دلته خدای ته میال تا ته حاضر یم او الله و اصلاح حاضری قبول نه ده. نو زه خو بار به ګناه کړی او دلته رالم نو ته ما ته بل در وښایه چې هلته لاړ شم، ما خو دا درد الله صحیح کړی او دلته راغلی یم، که تا ته بل در معلوم ما ته وښایه هلته ځم خو صبرېږم نه، زه به خدای ته د خپل حاضري پیش کوم چې دی ووایي نو چې ده به یو ځل لبیک وی نو فرشتې به ورسره دوه ځله اواز ورکو لبیک لبیک. ګوره اصل خبره ده نیت او د اخلاص ده، نیت اخلاص پیدا کړه چې الله زه تا ته کېناستم، الله ستا عبادت ته کېنم او دا اعتکاف بیا کوم عبادت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته لاړ په دویم کال د هجرت باندې روزې فرض شوې، نو پیغمبر مبارک یو کال اعتکاف نه دی پرېښی، دوه کاله پاتې شوي دی یو عذر د وجې نه، دوه کاله، یو کال په شوال کې بیا لس روزې ونیولې په هغې کې اعتکاف وکړه او بل کال په راتلونکي رمضان کې شل شپې اعتکاف وکړه. گویا کہ رسول اللہ مبارک دوام شپے او ہمیشواله شپے او امہات المومنین بپکورونو کې اعتکافونه کول او د حضور پاک د وفات ته پس بزنانو امہات المومنین په خپل کورونو کې اعتکافونه کول.
او دا اخیری لس شپې دا به رسول الله مبارک رونول عائشه صدیقه فرمایي. بعض حضرات خو وایي چې د دې نه اکثر شپه رونول مراد دی، وایي اکثر لوی حکم د کلی، ځکه بل روایت کې دا دی چې د شپې خوب موقع، او بعض علما وایي نه دا لس شپې ته مستثنا دي، دا لس شپې مستقل به رسول الله مبارک په اعتکاف کې ناستو او دا شپې به رونولې د الله د رضا دپاره. زمارونو اعتکاف ډېر قیمتي دی، ډېر زیات قیمتي دی، او دا هر وخت نه کېږي. درې قسم اعتکاف دې ځان پې پوه کړي. یو ته واجب اعتکاف وایي، هغه دی چې څوک یې منښته وکړي، یاره که زما زوی خدای پاک جوړ کړو نو زه به یو شبه روز اعتکاف کوم یا 15 ورځې به کوم، خو در باندې واجب دی خامخا به. یو دا اعتکاف دی، دې ته سنت علی الکفایه وایي. جمعات کې به یو کس اعتکاف کوي د ټولې محلې غاړه خلاصه کړي، او که داسې جمعاتو چې یو قسم پکې اعتکاف ونه کو نو د ټول محلې د خلکو د دې سنت چې دا کم سنت علی الکفایه دی په هغه طریقه باندې د ټولو غاړه بنده شوه. بلکې زموږ علما لیکي که څوک نی نو په کرایه دې څوک ونیسي خو اعتکاف ته دې کښېني، ټیک ده دا کرایهدار ثواب ونه شو خو د دې غاړه پې خلاصه کړي. او یو نفلي اعتکاف دی، نفلي خو تاسو ټول کولی شئ که هغه نفلي کوئ. نفلي دا دی چې جومات ته ننوتې نو داسې وایه چې یا الله تر څو زه په دې جومات کې یم نو زما به اعتکاف بس که ګنټه که نیمه ګنټه د اعتکاف ثواب دی وکړه. ٹھیک ده زمونږ د بعضې علماء په نفلي کې لږ اختلاف شته. زمونږ بعضې فقها وایي نفلي لم روژه شرط ده، شواروز نه کم نه کېږي د ورځې نه، لیکن راجح قول دا دی چې ګنټه هم کولی شي، نیمه ګنټه هم کولی شي، 15 منټه هم کولی شي. نو اعتکاف دا اوکې ښه، 2 قسم جمعات کې کولی شي، 3 قسم جمعات کې کولی شي، 4 قسم کولی شي. یو لوی عالم دی علامه شعرانی، دا یو کتاب د کشف الغمه، هغې کې لیکلي د حضور پاک حدیث یې راوړلی د پیغمبر علیه السلام، وی چې څوک په رمضان کې په دې اخیری عشره کې اعتکاف وکړي دله به خدای پاک د 2 حجونو د 2 عمرو ثواب وایي، د 2 حجونو د 2 عمرو ثواب بدله درکړي خدای پاک. ما که حواله د کتاب درکړه. او یو بل حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغې کې دا دی چې څوک د ماښام نه ماسخوتنه پورې د ماښام نه تر ماسخوتنه پورې څوک اعتکاف وکړي، ماښام مونځ وکړو او بیا کېناست تر ماسخوتنه پورې، نفلي خو کولی شي، او دې مونځ کوي، نفل کوي، او د قرآن شریف تلاوت کوي، دله به خدای په جنت کې محل جوړ کړي. زمارونو اعتکاف وکړئ. هغه یو شاعر وایي چې نکل جائے دم تیرے قدموں کی نیچے، یو سړی چاته کینی که نه، نکل جائے دم تیرے قدموں کی نیچے، یہی دل کی حضرت ہے یہی آرزو ہے. خپل معشوق ته وایي وی زما تمنا دا ده چې زما نه ستا ستا د قدمونو په دې خپو کې وځي. مونږ وایو الله تا ته اعتکاف ته کېناستو، دا مو تمنا ده چې ستا په دا در کې زمونږ نه څه وکړي، خو چې تا ته ممکن و د الله به څونه خوشحالي. دست طلب دراز کردم تا کام من براید، دست طلب دراز کردم تا کام من براید، یا تن رسد بجانان یا جان د تن براید. وی ما دا خپل طلب لاس الله ته مخامخ نیولی دی، یا به د جانان یاد یا به ورورسېږم او یا به مې ستا د وجود نه وځي. زمارونو د اعتکاف یو دقه فضیلت او فایده ده. او بل حافظ ابن قیم لیکلی دی چې ما چې کوم حدیث اوس دغه حدیث په رڼا کې چې ټول احوال دی په عبادت بدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یعتکف الذنوب، گناهونه درنه بندی، ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. دا حدیث مشکات شریف کې د خوب عبادت ته، د ناست عبادت ته، د ولاړ عبادت ته، دې چې اعتکاف ته کېناست او تر څو دې اوتینی دا یو سکند نه د په عبادت کې لیکل کېږي. زمارونو دې میاس کې یو خبره کومه، ستاسو په دعاګانو،
ستاسو په دعاګان او ستاسو په همت او زما دا اواز چې کم مسلمانان اوري څه په پاکستان کې څه د بار ملک نه داغي په همت او داغي په مدد باندې او د الله په فضل مونږ لومبه چت الحمدلله په جمعات باندې واچو تیر شوی نه په ورځ باندې مونږ چت واچو پاغه لار باندې واچو او بره پاغه باخوا باندې واچول شو نن خو دوی وی چې مونږ په منځو کو او ما وینا کچا د لا خیر دنن په نکو او ان شاء الله آینده جمعه کې او په مونږ د تبرت اموال لګولي او مونږ په کې خیری بل جمعه نه مونږ مستقل شروع کوو ان شاء الله کدا چا امداد کړي چې داغه ثواب هم شروع شي چا زې ور کړی داغي ثواب هم شروع شي او دا دومره تکلیف ته مونږ ته چې د پلارو کې خلک ولاړ تاسو ته پتر اغه لار او اغه لار پورې خلک ولاړ دي نو ګوري اوسم زمونږه قرضدار یو او بل دا چې کار زمونږ ولاړ نه دي دویم چت بم پیچوي ان شاء الله برابر جمعه ته مدرسه به نو رمضان دی رمضان کې الله د صدقې ډېر لوی اجر ورکړي یو پاویا نو مونږ ورې عامه چندې نه غواړو تاسو نه چې سونه پورې وسکیږي نو دې صادر کې واچوي ښا سونه پورې چا وسکیږي مونږ ته پورا ضرورت دی مونږ ته اوس د سیخ بیا پورا ضرورت دی د سیمټو ضرورت دی د کرش د شګي ضرورت دی د لیبر ضرورت دی په دې کافي خرچه شو لکه کوټه لنټر نه دی دا ډېر لوی لنټر دی زمونږ واچو نو دا سره کوټه نه دی او نور کارم بندونه مونږ ان شاء الله ما خپل لوټه وی فائدہ احمد تا ما وی کو قرض راواله چانه کو کار ما بندو ها دویم چت باندې دیوالونه شروع شي ان شاء الله العزیز ما دې ته ما بندوا ځکه ډېر بعد دوستان دې الله دې خوشاله کی هغه مونږ له بار ملتم پیسې راولې غلې سو کوئی زمونږ نمونه ما اخلا ز اخلا مم نه چانو تعاون مونږ سره ډېر خلکو کو ملک دنا دا زنانه قسم په خدای را دي دا زران تاسو نه شم ویل مال پیسې را کی وې دا په جمعات کې لګاوا هغه پیسې د شمیرل نه شي شمیرل نه شم پاکي کې د 100 روپو وي د 100 روپو نوټم پکې وي د سلوم پکې وي دا ټول چې راغونډي کې 3000 2000 نه وي دا مچر غواګه جمع کړی دي دار له لګاوا چر غواګه مو خرڅ کړی دار له په جمعات کې لګاوا نو چې دونه اخلاص سو کوي رښتیا وای الله پکې برکت چي کې بنا چي ان شاء الله مونږ هم په اخلاص لګو دا چې ټولو ته تاسو ته هم ټولو ته چې تعمیر مونږ مضبوطه للو پتو کار نه کو سیخ مونږ د نورو په نسبت زیات واچو دبل هم واچو سیخ ځکه چې په دې با دنیا خلق ولاړی چې ټال راته نه کوي سبا دویم چتن دی په سیمټ مو زیاتو لګول سیخ مو ټیټو لګاو زیات مو لګول او انجینیر دلته کې مونږ سره مامون دی الله دې خوشاله کړي دا نجیب چې زوی دی او جاوید دی هغه په خپل مشوره باندې کوي او خپ اخلاص یې کوي او ما وی خپ بنیادونه هم مضبوط کې چې ځکه دویم چت په جوړیږي چې دا خپ د عمر لمون باندې یو سبا او دا به ان شاء الله ولدي نو دا تاسو اخلاص ته څونه چې تاسو نه کیږي تعاون هغه کې د کبار ولا موږ نه چندې غواړو نه چاته وایو دا ما سوال عادت ته چې جانا سوالونه کو خدا ما دا تقریر خلق بعض ووري نو بیا وی دا غزنه ست تعاون او مدد را سره وکي او الله سره مدد دی زړه اخلاص ته تعاون وکي ها کار زمون بندونه کار چالو دي ان شاء الله العزیز چې آینده لا که خیر جمعه موږ په دې باندې موږ شروع کړو ان شاء الله موږ دا گاونډیان هم غریبانان ځان سر په تکلیف کې کړی روزه د خدای د دین د مدرسې کار دی الله به ویل اجر ورکړي ځکه پردې کولا او ګلکاران دي او مزدوران دي دا تکلیف ته وي تا او موږ ته د جبه تکلیف دي ان شاء الله گاونډیان ولهم خدای اجر ورکړي برکات به ورکړي خوشاله به ورکړي لارم بند کړي د خلکو ته تللم تکلیف دي خدای د خدای د پاره ده ان شاء الله په دې به الله پاک دې ټول له اجر ورکړي ښا نو ټول په عبادت کې تیر شي بل الله ته سړی نږدې شي د الله نزدېکت پر راځي او بل دا دې چې دالوي ثواب دې پکې بل زمارونو یو بل اجر او ثواب هم شته پکې هغه دا دې چې دې کې ليله القدر را روانه ليله القدر نو د ليله القدر متعلق پورا تفصیلی بیان به ان شاء الله د فراتون کی جمعه کې کوم خو صرف خلق به اعتکاف ته کینی چې کم کسان دغه ته دا پته ولګي ليله القدر کله ده په اخیری لس شپو کې یو شپه ده بعض روایتو کې راځي چې دا یوشتمه شپه بالکل د بخاری شریف حدیث یوشتمه رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل بخاری شریف کې راځي چې ما خوب ولید ليله القدر را تعالی په خوب کې وخول
او ما چې سجده ولګولا نو ما په خټه کې او په اوبو کې سجده ولګولا په خوب مې ولې ليله القدر را تعالی په خوب کې وخولا او چې ما سجده ولګولا نو سجده مې په اوبو او په خټه کې لګولې ده. نو صحابه وای جمعات باندې بره خټه نه و، اسه چاتو د سانګو سفر کې وته ویل کېږي. نو په وښتمه باندې خدای باران وکړ، وښتمه شپه وای مونږ چې سار د حضور پاک مبارک مختاو قتل نو په تندی باندې او په پوزه مبارک باندې د اوبو د خټې نه خبرته د کلان د جمعات خټه شوی نو پاګه کې سجده کړې و. نو دا غي نه معلومه چې دا یو وښتمه شپه دا خبره باندې تخلاص کم کړه کوم اعتکاف تکینی چې غي و. او بعض علما وی درويشتمه لکه حضور پاک مبارک یو ځل تاسو کو وینن سر وځدا د رمضان سویمه ده وینن دویشتمه ده به خبيګاله ليله القدر څوک دریشتمه یاد او حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې ما وخت ته ذکر کو هغه وی د شپو دوما او ما ته چاوي چې پاسه ليله القدر شپه ده و چې پاسه د راويخ شوما نو حضور پاک مبارک او مانځول نه ولاړ وړل په خشوع خضوع باندې منځ کو ودا دریشتمه شپه او سو کوینا د ویشتمه زیات علما وای چې دا ویشتمه شپه ده. دا غي د پرم دلایل شتا هدایت د ليله القدر د سورۃ نمغي معلومه وی ليله القدر لفظ کړي وی دا پکې درې ځله راغلي او حرفونه نه هدي نه ولا چې درو کې ځاب ورکی 27 جوړي او دې کې راځي هي حتی مطلع الفجر وی دا هي ردی وشتمه کلمه ده بهر کې دا د علماء اقوال دي. زره تداوی ما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه راوته دو صحابه کرام په جمعات کې بل سره په باسو او چې راوته صحابه ته او فرمایل وی ما ته خدای پاک ليله القدر او خولا وی راوتم لاخبرکم چې تاسو له خبر درکم کوئی فلان کې او فلان کې یو بل سره په جګړه نو زمانہ خدای یې راکړه ور جمعات کې جنگ او باس کول او یو بل سره جګړه کول دونه په الله خپکی وی خدای را نه یې راکړه یره وی دا یې ریدل بدل بهتر ان شاء الله العزیز. علماء لیکي اقوال ګورې پکې ډیر دي ښا چې دا دایره ده دایره سمانه الله اصل کې ليله القدر خو هغه شپې ته وای چې الله پکې د لوح محفوظ د قران شریف د لومبي اسمان ته نازل کړي دي لیکن دا برکت خدای پاک کله یې وشتمه لور کوي په یو رمضان کې وشتمه لور کوي د حضور پاک زمانہ کې دا سیوا بل رمضان کې دویشتمه لور کوي بلکې دیرشتمه لور کوي بلکې سلیرشتمه لور کوي بلکې پنځشتمه لور کوي بلکې شپږشتمه لور کوي بلکې وشتمه لا بلکې اتیشتمه لا بلکې یو کم دیرشمه رمضان کې خدای پاک اړي راړي نو دې کې حکمت څه حکمت دا چې لس پیسو عبادتو کې پدې نیت چې دا بدلۃ القدر شپې نو دا لسو د ليله القدر د شپو ثواب بوله خدای پاک ورکړي کمالو خو بیا به خلکو هغه یو شپه عبادت کوي بل دعا پکې قبلي. رسول الله مبارک فرمایي یو ټیم دی پکې چې هغه کې انسان دعا غواړي رب العالمین دعا قبلي. نو عائشہ صدیقہ تاسو پر رضی الله تعالی عنها وی کزه پوښم په ټیم باندې نو دا الله رسوله زب سویم وی دا سی وایا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني یا الله تعفو کوونکی او عفو د خوخه دا الله ما تعفو. نو تاسو دغه دعا کوي کنه یو ټیم په کې راشي یا الله تبخون کې بخنه د خوخه هم د مخلوق وبخي یا الله ما معاف غلطی معاف کون کې او غلطی معاف کول د خوخم دی یا الله ما معاف کا ذکر پکې کوي تلاوت پکې کوي په ذکر الله ډېر زیات خوشالي اسیم رمضان کې ځان له تسبیح والے مهرباني وکړه هغه تسبیح الوه لا اله الا الله په وای درود شریف په وای یو سړی دکاندار دی دکان کې ناشته نو اسه ناشته کنه نو ذکر ولې نه یو سړی زمیدار دی او دی اسه په پوله ناشته او فصل تګوري نو ذکر ولې نه یو سړی ډیوټي کې دی او کار نه فارغ ویره ډیوټي کې ډیوټي مخ کې دا فرض اسنه چې هل تر تسړی ولاړی او ته قلم پرې د اوس په ذکر کې نه دا مستحب دی او هغه پر دې ذمہ داری دی په فرض دا فرض واجب ده خو کته اوسګار او سکار دي نو تسبیح کې لاس کې واغښته والله دی یاد لا اله الا الله
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او درود شریف ته وي نو الله دې خوشاله کړ. د ټولو نه لویه خبره ده چې موږ خپل رب خوشاله کړو. الله خوشاله ول پکار چې الله دې خوشاله کړ. قسم په خدای ارسل الله زره قسمونه د تخرب خبره چې به حضور پاک مضبوطول نو قسم به وزره ورول. حالانکه د صحابه خو په یقینو الله نه دی خوړلې. الله خبره خو مونږ یقیني ده. دا دې د پاره ویم چې تاسو پوره یقین راشي. ارس چا سره دی؟ الله سره. خزانه چا سره دی؟ وای الله سره. نو چې الله خپه شي رښتیا وای خزانه بدر کی نه بدر کوي. او چې خوشاله شي چې څه غواړي خدای پاک بدر کوي. الله خوشاله کوي. الله وین انزلناه فی لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. یو ځل حضور پاک فرمایل بنی اسرائیل کې اوسلو کې زر میاشتې د شپې عبادتونه کړي، زر میاشتې روجي نیولې، زر میاشتې جهاد کړی دی. صحابه وی الله رسوله دا غي خمرونه ډیر زمون خمرونه کم دي. نابالغ والے ته لري کا بوډا والے عبادت سکم کولی شي. نو دا آیت سورت خدای پاک نازل کو چې ليله القدر یو شپه عبادت دی او یو شپه د زرو میاشتو د عبادت نه ثواب زیات برابر من خیر من الف شهر. تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فرشتے را کوزیگی رحمت فرشتے. جبریل علیہ السلام بے ذات خود را کوزیگی او پنیکانو خلقو سلامونه چي. په دغه شپه باندې الله د اولیاء درجی اوچتای. په دغه شپه باندې الله عیسی علیہ السلام اسمان ته جوړي. دا ډېره برکتي میاشت ده، ډېر برکتي شپه ده. قرآن پکې نازل دی. نو دا لس په تاسو چې زما څومره مقتدیان یا شاګردان دوستان او یا زما واس څومره مسافر اوري بار ملک یا په بيد اندرون ملک ټول ته زما دا درخواست دی چې رمضان کې الله یاد کې ذکر وکړي درود شریف وایي او دا لس په خامخا رونه کې الله تا دروازه خوبونو کې خیر ده کده شپې پړومبه ایسه کې لګود کېږي ودشه او بیا اخر شپه کې پاسه تهجد وکړي الله ته وجاړي. الکه موږ محتاج یو کنه یو رښتیا وایي او زمون حاجت بغیر د خدای پاک نه بل څوک پوره کولی شي نه. نو دونه خو زمون یقین چې محتاج یو او به د الله نه بل څوک پوره کول هم نشي. نو مهرباني وکړئ اخره وخت کې پښمنین لګ مخ کې پاسه او تهجد وکړي الله ته وجاړي الله نه وغواړي ذکرونه وکړي. ليله القدر کوم اعلان دې کو دعا بک پکې د الله قبول کی او اجر او ثواب بندل خدای پاک درکړي. زمانو بس اخیری او خبره درته کومه دا کورونا بیماری لګه ډېر زیاته شوه دي کې شک مکوي چې دا نشتا. دا کورونا بیماری دا ډېر زیاته شوه کور په کور باندې دا زیاته شو. یو وایرس دی کنه په دې خو مولا نه پويږي په دې خو ډاکټران خپويږي. نو ډاکټران ټول لګیا دي چې هغه دا کورونا زیاته شوه دي. نو دا هر کور کې او ډېر خلک پکې دا سره زما یو دوست دی هغه غریب هم د کورونا په بیماری باندې پروت دی. ششو پنځ کې ډېر زیات وسازم پریشان ما د دې مردان در شکی راجیب ابدین جی صاحب دارنګ دن زما د جمعې مقتدیان دي هغه کې هم دوه کسان په کورونا پراته دي. دا سټي درالل په کورونو کې پراته دي په هسپتالونو کې پراته دي. یو خو مهرباني کوي حکومت هم د تداوی ډاکټران هم در تداوی چې دا ماسکونه استعمالوي. تاسو ګناه خو نه ده کنه یار پریز خلک کوي کنه کوي. د الله نه بس سوالم کو چې خدای دا بیماری لري کې صدقه بم کو او پریز بنه کو دا یو پریز شو کنه. نو تاسو مهرباني وکړئ دا ماسک استعمالوي. بار چې وزه خامخا ماسک استعمالوي. ماسکونو پورې خنداګانې ټوکی نه دی پکار. ماسکونه استعمالوي یا وا بلکې چا سره ملاو شي نو خیر دی هغه څه ته وي هغه شي سانیټایزر اپلاس مګه کني په صابون باندې لاس وینځي. سو بد خبره نه ده. دا خو یو پریز دی کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پریزونه نه دی خوله. نو دا پریزونه مو سره وکي او دا کوشش مو کوي چې را ماسکونه به استعمالوي او باقی دا الله کار دی راوستون کې مله دی لري کون کې مله دی. هم به خپل پریز او خپل احتیاط وکاو. ډیر زیاته تیز شوی ده. ډیر زمون په دې کلی کې په داسو ورځو کې بلا اصلي په خپل نیټم لري یو بانه ولا خدای پاک جوړ کړي. دا ځای په ځای ډیر خلک غریبانان پراته دي سينو په تکلیفونو هسپتالونو کې ځای نشتا. دومره خلک په دې مردان کې هم اوریدل ډیر زیاته شوی ده. خلک د کوره بار ته نشي راوته. نو زمارونو احتیاط څه شي دی
بد شي نه دی. اوس هم چې د چا زکامي او د چا مخې پرنجو کې دی وته نه مړه زکام دی خو چې به موږ نه زکام وي کنه وي نو دا خو احتیاط ته کوي. دا خو الله دا بیماری دی یو نه بل ته لګي نو د احتیاطونه به کوي ان شاء الله العزیز او عبادت هم کوو د الله او الله نه به سوال هم کوو الله نه به معافي غواړو دعا وکړي چې رب العالمین دا کورونا بیماری دا چې خدای پاکي ختمه کړي او چې څومره مسلمانان په دې مرض کې مبتلا دي الله ټولو مریضانو له روغ صحتونه ورکړي. تاسې د جمع بعد ما دوستان یې دلته راغلي دي هغې راته ویلي د عابدین حاجي صاحب زموږ دوست دی تاسې نور مسلمانان دي بیماران دي یا الله ټول له شفا ورکړي روغ صحتونه والا ورکړي. بار ملکونو کې بعضې کسان دي په کورونا پراته دي مونږ ته سوال جواب کړی دی دعا وته وکړئ چې الله تعالی والا روغ صحتونه ورکړي شفا ورکړي یا الله د ټول امت مسلمانه ختمه کړي خدای د ټول امت مسلمانه ختمه کړي یا الله زموږ حرمین واپس کولاو کې پروردگار حرمین په مونږ باندې کړي په مونږ باندې حرمین هغه څه کولو کې چې الله څنګه مخکې وو رب العالمین مونږ ټول پکې عمره حجونو لبوت لیکي الہ العالمین ته مونږ د خپل ملک خپل ملک پاکستان د حفاظت وکړي د مسلمانانو حفاظت وکړي د ټول مسلمانانو اتفاق نصیب کړي الله چې څوک بیماران دي روغ صحتونه ورکړي خدای چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي بعضې ملګري دي هغوی کې مړي شوي دي دعا ورته وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله د قبر تیارې رڼا کړي او خدای پاک وارثانو له صبر ورکړي. یا الہ العالمین چاته چې څه پریشانې دي او مشکلات دي الله پریشانۍ ولا په خوشحالو باندې بدل کړي. زمونږ په دې محله کې د میروزو محله کې فدا لالا وفات شوی دعا وته وکړي چې الله پاک مغفرت نصیب کړي خدای پاک ټول وارثانو له صبر ورکړي. نور چې څومره مردگان وفات دي الله ټول وبخي او یا الله راغلي جمع ټول وبخي. خدای زمونږ په دې مدرسه کې په دې جمعات کې چې مونږ سره چا مدد کړی دي کده مال دي کده بدن دي خدای دا غي بدل ولا په دواړه جهان ورکړي او خدای دا په دین آباد کې په جمعه په منځونو باندې آباد کې او کوم خور هغه خويندو چې دا ځای وقف کړی دی الله غوی دا غي مور او پلار لا غوی دا خیرت ګټه کې او د څومره گاونډیا زمونږ سره نه دی جمعه سره د خدای کور سره تعاون کوي دا ګاډي دلته ودرې دا زین صفا کوي دا تموال لګي په دې اجرو کې دا موټر سایکل ودرې او د میلمنو احترام کوي خدای تر دوی له عزتونه ورکي برکتونه ورکي د غمونو آفتونو ټول په امن کې وساته د ډېر لری لری دینه میلمانه راځي په یو قدم ولا جنونه ورکي زموږ دا دوستان په خبر نه راغلي دي څوک لری لری دینه الله دې د خیر او د برکت او د عافیت ژوندۍ نصیب کړي او چې څوک په کم مقصد او نیت راځي خدای دا غي اجر په دواړه جهان ورکي. یا الله چې دما دا आवाज سو کوي کوم مسافر بار ملکونو کې دي پریشان دي غریبانا د کورونا د وجنه بار ملکونو کې ډېر دوستان دي الله ته د حیا او د برکت جن نصیب کړي ته د ژوندۍ آسان کړي او د پریشانونو په امن کې وساته. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا غزگی بختیار وفات شوی دی او فدا صاحب د میروزو د کندید احمد کو او ملک د شیرزاده استاد مور وفات شوی ده د ملک زو د شیرزاده استاد الله یې درې واړو بخي الله دې مغفرتونه نصیب کړي الله یې د آخرت خوشاله رسوک نه دولا الله ها الله دې مغفرت نصیب کړي نه دولا ما الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او زموږ د جمع یو مرګري دی هغوی کې مړی شوی دعا ورته وکړئ چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي بشیر جان له دې الله خیر ورکړي والد صاحب له الله دې خوشاله کړي. اعتکاف کې چې کم خلک ناست دي د اودس ځای کې صابون ګوره جی اعتکاف داسې شی دی که نه اعتکاف به ته به کښېنې کله په شلمه ورځ به کښېنې شلمه د ګل ورځ راځي راتلونکې د ګل په ورځ باندې پاسو کېنه اعتکاف ته د ګل پر ورځ باندې د انور خطونه مخ پریوتونه مخ کې بکینه یعنی مازدیګر کېنه چې نور در باندې جمعات کې پریوځي طبي حاجت لوته شي باقی بنوځي طبي حاجت څه دی او دسماتی لبار وته شي کرا کوټه د کلويري یا یو سړی دی هغه باندې غسل پر شو نو که جمعات کې غسل خانه وي خالته دی ولام به که جمعات کې غسل خانه نه نو بل خالته شي کله او دسمات تنظیم د جمعات نه بار کې دي چې ډیره خراب او کني کور تم یو سړی زی لکه تنظیم نه او کور کې وي نو تریشي خو ساری کې بنا فورن برازه ډوړې دی ولا سوک وروړي کله وروړو یا سوک نه دې کور ته زی او کور وخت نه دی رسن چې کور ته لاړ شي ها څنګه او غم درته وي پلان کې پلارا وخت دې ستې دیږي او ته مدیر بس دوا خور دا قصې مې سي پکې باندې دي جنازو منازو لبم پکې نه دي کوم چې انسان نخلاصيږي لکه طبيعي ضرورت ده طبيعي ضرورت نو بس اقلا دیشي
انو بس نور بلکې زمون بعض علما وایي چې د جمعې پر ورځ غسل لبم بار نه وي. بعض علما وایي، بعض وایي مولانا شیخ احمد عثماني صاحب وایي، ظفر احمد عثماني صاحب وایي د جمعې غسل نه پدې شي په اعتکاف مستونه کې، او نور علما وایي جمعې غسل لبم نه وي. کته نو ګنا مخلې نو په جمعات کې دنه وی واخلا چاله ورکا بار به وو جمعات ته به ضرورت نه و چې کم در اعتکاف وکړ زیات وخت باغته تیرې او کدا سي نور تبارو دي خیر برنډې ته یا جمعات تلک ساتلا وته شي. او د جمعات د پیزار دی ګوره د جمعات نه بار دی ښا د پیزار دی ته به ضرورت نه و متیاد لوته شي استنجال وته شي دغه لوته شي هغه کوټګه چې هغه د جمعات نه بار داغي دروازه هغه کې بند کینې جمعات کې کینې ښا جمعات کې او دا فیسبوک باندې راولم کیږي په دنیا د چې څوک د دین خبرې کوي نو دغه ور پسې لګي ایا پښتانه وای فقیر به لګي سفر به کوي سپي به غاپي دا څه ده کنه